محمد رضوان د کپتانۍ نه خپل سټیپ ډاون شوی دی. محمد رضوان منیجمنت نه دی ډراپ کړی د کپتانۍ نه. محمد رضوان کوچز د کپتانۍ نه نه دی لرې کړی، بلکې محمد رضوان د کپتانۍ نه خپل ځان سټیپ ډاون کړی. دا زه نه وایم، بلکې دا ریسنټلی سورسز چې کوم دي میډیا سپورټس مختلف سورسز نه دا خبر راغلی دی چې دا خبره شاهین افریدي کړې ده. شاهین افریدي وایي چې محمد رضوان په خپل د کپتانۍ نه سټیپ ډاون شوی دی. آیا واقعي محمد رضوان خپل د کپتانۍ نه سټیپ ډاون شوی دی کنا منیجمنت کړی دی؟ په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او کمنټ په تاسو لازمي کوئ چې آیا محمد رضوان په خپل تاسو په خیال باندې چې محمد رضوان خپل کپتانی پرېښې ده کنا تاسو په خیال باندې به کوچ لري کړی وي یا به منیجمنت عاقب جاوید لري کړی وي؟ دا کمنټ تاسو کوئ، ځکه تاسو هم کرکټ ګورئ، خامخا زما ویډیوز هم ګورئ، نور هم داسې سپورټس سره ریلیټډ ویډیوز ګورئ او سپورټس نه ځان اپډیټ ساتئ، نو تاسو سره به هم لږ ډېر انفارمیشن وي چې آیا محمد رضوان په خپله د کپتانۍ نه ځان لرې کړی دی که نه منیجمنت لرې کړی دی. که کرنټلی مونږ خبرو کو نو محمد رضوان اوس ریسنټلی چې کوم د هغه سنټرل کانټریکټ دی په هغې باندې دستخط کولو نه انکار کړی و چې زه په سنټرل کانټریکټ باندې دستخط نه کوم، او هغه د پاکستان کرکټ بورډ نه د یو څو خبرو تپوسونه کړي. یو خبره پکې دا هم وه چې زه د T20 ټیم نه تاسو ولې ډراپ کړی ما، اور کېدای شي دا خبره پکې هم وه چې تاسو ما نه کپتاني ولې واغېسته. ځکه ریسنټلی څه سورسز دا خبره هم شیر کوله چې محمد رضوان وایي زه د عزت وګیم، زه د پیسو وګی نه یم، چې تاسو ما ته عزت نه راکوئ نو زما د سنټرل کانټریکټ والا تنخواه هم نه ده پکار. د محمد رضوان تقریبا چې کمه تنخواه وي په سنټرل کانټریکټ حساب سره چې کمه نو 30 لک نه خو کمه نه ده وروره، 30 لک نه د محمد رضوان تنخواه کمه نه ده، 30 لک په دله اله ملاویږي چې دی په سنټرل کانټریکټ باندې دستخط وکړي. لکه څنګه یو سړی کپنۍ سره جاب کوي او هغوی سره پهله کانټریکټ ساین کړي، کانټریکټ کې دا خبره لیکلي چې ته به ډیوټي 8 نه 15 پورې به ته ډیوټي کې د ستا به دومره تنخواه وي، دې دوران به ته بله کپنۍ کې کار نه کوې، د ستا به دومره میاشتې پس دومره چوټي وي، هفته کې به دومره چوټیانې وي، که دې نه زیاتې چوټي وي که تنخواه به درنه کټ کوو یا به نه کټ کوو. دا مختلف رولز اینډ ریګولیشن په هغه پیج لیکلي او بیا یې هغه سړی ساین کړي، دې له کانټریکټ ویلی شي د کپنۍ. نو دغه رنګ پاکستان کرکټ بورډ کلاډیانو سره سنټرل کانټریکټ ساین کوي، سنټرل کانټریکټ ورسره ساین کوي، هغې کې ولا پاکستان کرکټ بورډ خپل رولز لیکلي وي او تنخواه وغیره هر څه ولا لیکلي وي چې لیګ ته به نه ځې، که لیګ ته ځې NOC به اخلې، دا رستا تنخواه ده، دومره به رستا له د بورډ نه ملاویږي، دومره به تاله د سپانسرشپ نه ملاویږي، دومره به داسې حساب به ته به اوسېږي دې ځای کې تاله مونږ کور درکړی دی، یا ستا باندې دومره پابندي ته به چا سره ملاویږي نه، انټرویو به چاله نه ورکې، میډیا سره به زموږ د اجازته بغیر انټرویو نشي ورکې. لکه دا مختلفو کانټریکټ په سنټرل کانټریکټ کې دا خبرې لیکلي وي او بیا کلاړي دا شي دستخط پیو کی، نو چې کلاړي په دستخط پیو کی داغه باقاعده تنخواه شروع شي د پاکستان کرکټ بورډ نه. نو محمد رضوان د سنټرل کانټریکټ نه انکار هم کړو چې زه سنټرل کانټریکټ باندې دستخط نه کوم. نو هغه وجه دا هم کېدای شي چې کېدای شي رضوان په کپتانۍ باندې خپاو چې تاسو ما نه کپتاني ولې واغېسته، او اوس دلته نوې خبردار راغلی چې رضوان په خپله کپتاني پرېښې ده. رضوان په خپله کپتاني پرېښې، چونکې دا خبره هم څو ورځې مخکې راغلې وه چې رضوان وی چې زه 2027 ون ډے ورلډ کپ پورې ما کپتان کوي. 2027 کې ون ډے ورلډ کپ دی وروره، 2026 کې T20 دی او 2027 کې ون ډے ورلډ کپ دی. رضوان د 2027 پورې ون ډے کپتاني غوښته، خو بیا ولا هم کوچ مایک هیسن او عاقب جاوید چې کوم دی هغوی ولا کپتاني ورنه کوي، د کپتانۍ نه لرې کوي. ډېر دا خبرونه هم راتلل چې کوچ مایک هیسن د محمد رضوان چې کوم اسلامیک بیهیویر دی هغې نه دی خوښه، چونکې خو خپله مسلمان نه دی، نو په دې وجه باندې هغې وایي د کپ. او ډېر خبرونه دا هم راتلل چې محمد رضوان منیجمنت ته وایي چې کلاډیان به زما په خوښه ټیم کې اخلی، او منیجمنت کلاډیان د رضوان په خوښه نه اخلي، رضوان د ټیم سلیکشن کې خبرې کوي، په دې وجه هغه کپتانۍ نه لرې کو. لکه ډېرې خبرې داسې راغلې وي. اوس نوې خبر دا راغو چې رضوان د کپتانۍ نه خپله ځان لرې کو. نو ماله خو دا خبره ټیک نه ښکاري چې رضوان په خپله د کپتانۍ نه سټیپ ډاون شوي وي، دې کې خو ماله څه حقیقت نه ښکاري. تاسو له پکې ښکاري که نه؟ کمنټ لازمي وکړئ.